تاسو به اورېدلي د تاتار فتنه یو مشهوره فتنه تېره شوې ده او د هغې مشر و هلاکو خان چې هغه د هېڅ قسمه دین قایله نو او دنیا تقریبا ټوله اغشتې وه لوی خلافت و د مسلمانانو او بادشاہ بغداد دارالخلافه او د ټول اسلامي ملکونو د 650 هجري پورې د 132 هجري نه تر 650 هجري پورې یعنی څه د پاسه 600 کاله تقریبا د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو ملکونو یو حکومت و دارالخلافه بغداد او دا ټول د هغې تابع و یو ملک و عقیده یو دین یو شریعت یو عیش پرسته بادشاه راشي نو آخري بادشاه د بغداد او د ټول اسلامي دنیا بادشاه خلیفه نو هلاکو خان سره د فوجونو په دې ملکونو را دې طرف ته هم توجه وکړه د اسلامي ملکونو ته چین او د روس ملکونه یې غشتي او هندوستان یې غشتي نو په دې ورتلل نو بادشاه ته راپورټ لاړ چې هغه هلاکو خان سره د فوجونو نه زمونږ د اسلام ملک طرف ته توجه ده یو خاص وزیر او هغه منافق ابن الالقمشي او مردار هغه ته وی دا معلوماتو که وزیر داخله معلوماتو که چې دا کوم خوازي او دا هغه ساز باز و دا روی سره بس یو ورځ نیم پس دا شیان مواصلات خو نو که نه پخوا ورته وی صاحب هغه داسې تېرېږي دې ملک ته دې خوا سترګې راواړئ نو سترګې به ترې وباسو بیا بادشاه ته راپورټ راورسېد د خپلو سړو په واسطه چې هغې خو سرحد قریب رالل بیا ابن الالقمي راوغوستی ورته ما ته خو راپورټونه رارسي چې رارسي وی زه معلومات کوم بیا یو ورځ پس وایي صاحب هغوی په دې لاره ځي ما معلومات کړه هغوی وایي موږ صرف سلام کوو د بغداد د اسلام د حکومت او زه په مخه قبلې ته موږ اسلام د حکومت سلامۍ له راغلي بادشاه دی په دې دوکه ساته بیا راپورټ راغی چې هغوی خو بغداد ته راورسېد بیا ابن الالقمي ته وایي دا څنګه دوی خو دننه راغلل او کیمپونه یې ولګول او بغداد نه بار پراته دي وی صاحب ته هېڅ خطره مه محسوسوه زه معلومات بیا ورته ابن الالقمي وایي وزیر چې صاحب ما معلومات وکړو هلاکو خان وایي زه د بادشاه سلامت ډېر عقیدتمند یم او زه د هغه زوی له خپله لور ورکوم په عقیدت کې او په نظرانه کې نو هغې ځکه راغلي دي نو د هغې دا خواهش دی چې تاسو سره د شهزادګانو نه او د خصوصي ښځو نه دا راشئ وزیرانو نه کیم ته به راشئ واده به وشي او تاسو به بوځئ او هغوی به ځي په مخه خپله لار واخلي بادشاه دوکه دا د منافقانو کار بادشاه خوشحاله شو چې هلاکو خان نه خو خلک یېرېږي او دبدبه او هغه خپله لور زما زوی له راکوي نو دا ښه ده چې لکه شمالي اتحاد وي بلې صاحب د بلې صاحب زامنو
نو بادشاہ سره د شهزادګان نو کیم ته چې لاړه د هغې ورځې نه پس نه دي روت مالته به حلال کړه ټول یې حلال کړه او هلاکو خان فوج ته وی 3 ورځې بغداد لوټ کې چې څه وینې او څه نو آسونه ورسره مسلمانان به اجتماعي طاقت یې چرته ځکه د جنگ څه تیاری نه وکړ او نه د جنگ په خطره کې 3 ورځې بغداد کې قتل عام نو آسونه به په دې لاشونو ګرځېدل لارې کوڅې د مړونو ډکې او د مسلمانانو لوی کتابخانې وې پخوا خو چاپخانې نه وې قلمي کتابونه او بیا زمونږ د مذهب بالا ډېرو ځکه امام ابو حنیفه بغداد کې دی زیارت یې ملته دی او سرکاري مذهب هم زمونږ مذهب حنفي او اوس هم عامه دنیا کې زمونږ مذهب دی الحمدلله په شام کې په اردن کې په مصر کې پاکستان کې افغانستان کې سرکاري مذهب حنفي دی نو بیا اندازې قلمي کتابونو شاهي کتابخانې وې یو کتاب په شلګونو په سوونو جلدونو کې او د سرو زرو په اوبو لیکلی شي او په قیمتي بادشاهانو له به لیکلی کېدل او هغوی به سرکاري طور اخیستل او خزانه کې به یې محفوظول یو نسخه به وه که نه چاپخانې خو نه چاپخانې سن 16 کې جوړې شوي دي بنابرت جوړې کړي دي مصر کې اول نو هغه ټول کتابونه سمندر دجلې ته وغورځول وی 3 ورځې دجله توره د سیانو نه تور روانه ځکه دا قلمي کتابونه وو پکې یو لویه حادثه په امت راغله او د اسلام ملک ختم شو نو دا واقعه پرې راغله اوس هم د جهان کافران ټول بغداد ته متوجه دي خدای پاک دې په دې کافرانو خپل قهر نازل کړي او هغه شانتې حالات کې چې څنګه سمود او عاد تباه کړي خدای ته هر څه آسان دي زمونږ خو څه وس نشته چې چا وس ته هغه ټول چپ دي قوم بسو کې قوم ټول خفه دي که عربو کې دي که دلته دي کار دی کې ځکه مسلمانان خو د یو جسد په شانتې دي دا د دواړو جهانو د سردار حکم دی مسلمانان د یو بدن په شانتې چې بدن کې کم ځای خوږېږي نو ټول بدن خوږېږي مسلمانانو باندې په کم ځای کې چې تکلیف یې ته به ورسره خفې که دې وس وي که نه وي دعا خو کولی شي خدای ته جړلی شي نو هغه جړه دعا خو سړی کولی شي که د لاس خو وس دې نه یا غوزه داسې چې لاس پلیستانه نن زمانه خو ټوله ده ټکنالوژي زمانه ده د بمونو زمانه بم سره عام سره څه مقابله کولی شي بم سره خو به د بم والا کوي چې چا سره بم وي او جزونه عوامو خلقو سره خو دا نه نو یو لویه حادثه وشوه هلاکو خان دا د خدای فضل دی او مسلمانانو د ابتلاګانې راځي او دا خدای پاک یو قسم سره ځنشم ورکوي چې دوی کې لږ بیداري راشي کافرو ته خدای څه نه وایي دنیا کې او مسلمانانو باندې تکلیف راولي او خدای دا دنیا د امتحان یو ځای پیدا کړی دی که دې کې هر قدم باندې مسلمان غالب وي نو به ایمان کې امتحان نه پاتې کېده ایمان بالغیب زه ورته مثال کې وایم که نه که سړي مونځ کولی او جیب کې 10 روپۍ پرېوتې دی چا به مونځ پرېښی یا سړي مونځ نه کولی او په سر یو کوټکاڼې را پرېوتې وړوکې چټاکې نو چا به مونځ پرېښی خو خدای دا نه کوي دنیا کې ماشوم به یې پاک به یې په هغه باندې به بیماري راغلي ماشوم څه ګناه خو نه کړی ماشومان باندې تکلیف راځي د خدای دوست به پاک انسان به په مرضونو به مبتلا او دې خوا به یو بدماشي ډاکو به غل به او په عیش و عشرت کې مبتلا دا دنیا ټوله د اشتباه او زیاده دی کې دا خدای سيزونه څرګندوي نه بیا خدای امتحان ځای پاتې نه شو د پرچې د لیکلو پرس چې څه لیکي پکې لیکه
که کنزل پکې لیکي او کلمې پکې لیکي خو پته به رستو لګي. نو دنیا خدای د عجایبات یو نمونه. پیغمبران به تکلیف به پې راځي. موسی علیه السلام جهاد کو د یو قوم سره عمالقه سره او لوی پیغمبر دی سخت شکست یې وخوړ مړه شو پکې دی. دی وی خدایه قربان دا ولې زه ستا پیغمبر یم زه ستا دوست یم ما سره خو ستا مسلمانان بندگان او دی خو سره کافر دی او مونږ شکست وخوړ. خدای وی زه پروا نه لرم لا ابالي دا راولم امتحانات او د مخلص او د نامخلص او د ټګ او د ساز او د منافق او د پتم پدې لګي. بغداد هلاکو خان واغشت او 3 ورځې ټول لارو کوڅو کې دا مړي پراته او دجله کې ټول کتابونه وغورځو لکه روسیان چې کابل ته مخکې راغلل نو د مسلمانانو کتابخانې د هغې مخکې سوځولې. د افغان مسلمانانو خلق په نره جهاد کړی دی خو لیډران یې غدارانو قتل لاړل. خدای هغوی هلاک کړه. څوک مردار شو څوک روک شو. یعنې افغانیانو جهاد په رښتیا کړی او کلک جهاد یې کړو ځکه د ټینکونو سره په بوتلو مقابله کول دا ګران دی. او عراقیانو سخت جنګ وکړ ځکه د دوی دا خیالو د امریکې چې 3 غنټې کې به دا ټول عراق خالي کېږي. نو سخت نرتوب جهاد وکړو خو آخر چې یو سړي باندې اور ورېږي او منځ کې هېڅ ورسره نه او د جهان ټول طاقتي طاقتونه پرې راچاپېره او داسې بمونه استعمالیږي چې هغه مخکې نه دي استعمال شوي او کورونه او بنګلې او ماشومان او زنانه او بازارونه ټول ولا تباه کېږي. نو هغوی به څوکې سړي باندې اور ورېږي. اسرائیل او د مصر جنګ امریکا خو پخوا نه غدار قوم راغلی خو زموږ دا حاکمان ناپوهه دي. بیړه را روانه ده د امریکې بیړه را روانه ده. خو مشرقي پاکستان کې مسلمانان وجل کېدل او دوی د امریکې د بیړۍ په انتظار لاړل. دا چا څه کار دی چې بل دپاره ځان وجدي. امریکا ستا دپاره ځان وجدي. نو بغداد لار دړې وړه شو خو خدای پاک مسلمانانو کې نیکان مې دعاګانې کوي خدای ته زاري کوي چې خدای د امتحان او ابتلا زمونږ نه لرې کړي. زمونږ اعمال دي چې مونږ ته رارسي. خدای پاک وایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه تکلیف در رسي ستاسو د اعمالو په نتیجه کې او ډېرو نه خدای معافیم کوي لا درګذرم کوي. ما ورته وایي مسلمان ته تکلیف رسي کافر ته داسې نه وایي هغه د پاره لوی ځای پاتې ده. خدای پاک عجیبه شان دی چې همت څوک بیا نه لي که نه نو خدای بیا فتح او کامیابي ورکړي او د امتحان په تیر شي نشي پکې ډېر. خدای د هلاکو خان زوی چنګیز خان پیدا کړ. خدای هغه ته هدایت وکړ د ایمان مسلمان شو. هغه ټول د کافر حکومت خدای د اسلام په حکومت بدل کړ. دا سرونه د علماو د سړو په کوڅو لارو کې به ځوړند کړو خو خدای هغه ته هدایت وکړ. داسې یو عالم یې نیولو چنګیز خان ورته وایي ته ښه یې که زما دا سپی ښه دی. وی که ما د خپل مالک تابعداري وکړه خو زه ښه یم سپی زما نه ښه نه دی او که زه نه تابعداري وکړم او سپی د مالک تابعداري کوي نو بیا سپی زما نه ښه وی څوک دی مالک. خدای پاک دروازه تبلیغ او د نصیحت ورته کله وکړه چنګیز خان خدای مسلمان کړ. خو د هغې حکومت په زوال کې حکوم بغداد دارالخلافه ختم شو. مسلمانان بیا په فکر کې شو نو 2 خلافت یې جوړ کړ. مخکې یو
او لوی طاقت. نو یو ته خلافت عثماني وي، بل ته خلافت مغولي وي. عرب او ترک او دغه دا چې اوس آزاد شوي د روس نه دا ټول ملکونه خدای یو بل سړی پیدا کړ عثماني نوم، او په ترکو کې استنبول کې خدای پاک هغه له اختیار ورکړ، او ورو مسلمانان را جمع شو، بادشاہي جوړه شو. د استنبول نوم پخوا قسطنطینیه. قسطنطین یو عیسائی بادشاہ تیر شوی سن 325 سنه عیسوي کې. نو دا دارالخلافه هغه جوړه کړې، مسلمانان پې ورغلل او خدای پاک فتح کړ. او عجیبه واقع دا وه چې فتح کېده، عیسایان او ملایان په یو مسله په جګړه اخته وو. چې کوم وخت غیر ضروري مسلو باندې د مولیان مختلف شي نو قوم ته لوی فساد جوړېږي. باسې په دې و چې عیسی علیه السلام په خپل عمر کې د معدې سپینه ډوډۍ خوړلې ده که نه ده خوړلې؟ نو چا ویې خوړلې ده او چا ویې نه ده خوړلې، او داسې خبره ده. او دلته پې مسلمانان ورغلل. ګرجه اوس هم شته، هغې ته آیا صوفیا ګرجه وایي، او هغه د ترکو بادشاهانو جماعت کې لوی تاریخي. او قسطنطین نوم یې بدل کړ، نوم یې ولا اسلام آباد کې ایښود. په ترکو کې اسلام آباد ته استانبول وایي، استانبول معنی اسلام آباد. دا نوم ولا مسلمانانو ایښی دی قسطنطینیان، که مخکې نوم یې قسطنطینیه بیا نوم اسلامبول شو. اسلامبول ته استانبول وایي، که معنی اسلام بول د اسلام آباد. بیا لویه بادشاهي وي، د کافر نوم هم نو. چنګیز خان ته خدای هدایت و، انګریز څه حیثیت او یهود ذلیل قوم او د رعایاو په شکل به اوسېدل ځای په ځای، بڼیا شانته قوم، نه څه حیثیت و نه د انګریزانو څه حیثیت. بیا داسې انګریزانو د قومیت په نوم خلافت کې انتشار پیدا کې، دا مې ورته ویلي و مخکې. او آخري خلیفه سلطان عبدالحمید، او هغه یې د یو فوجي جرنیل مصطفی کمال چې نسباً یهودي او د انګریزانو ایجنټ، د هغه په واسطه عرب ورته پورته کړه د قومیت په نوم، او هغه په فوج کې انقلاب راوست. که چا حج کړي نو د خلافت عثماني د آبادۍ به وویني، د مدینې منورې او د مکې مکرمې، چې خدای دا کاڼي راوړل او د آبادۍ ټولې، چې هغه وخت کې یو انیزم نو په عربو کې. عرب خو خوار ملک هېڅ نو پکې، دا خو تیل په سن 32 کې پیدا شو، نو تیلو د وجه نه مالدار شو، کنې نه زرعي ملک دی نه معدني ملک دی. شګې اوچ غرونه اونه پکې نشته، اوبه نشته، نهر نشته، زراعت نشته. د دې ځای مسلمانان چې بدلن نه پیسې به هغې له ورکولې خیرات دي. او زمونږ سکه د هغوی د سکې نه اوس د پاکستان په اول ورځو کې زیاته وه. زمونږ 1 روپۍ به هغې په 26 قرشو اخیسته، او مسلمانانو ته به یې منت کوو چې دلته پاتې شي. د پېښور او د ډېرو علاقو هغه وخت کې مسلمانان چې پاتې شوي دي اوس هم دي هلته، او زه یې پېژنم بعضې خاندانو. نو دا خو سن 32 کې تیل بند شو، بیا سن 56 کې زیات شو، بیا اوس نور هم زیات شو، نو مالدار شو. کنې خوارنګړي او ترکو هغه وخت کې ریل بوتلې د مدینې منورې ته که چا لیدلې، اوس هم سټیشن دی لوی، کوم ځای کې چې دی هغې ته باب العنبریه وایي. د ترکو نه ریل بوتلې د په شګو کې، نو چې د قومیت په نوم ورته فتنه جوړه شوه د عرب او د عجمو سوال لاغی چې دا عجم دی ترک دی او مونږ عرب یو. نو هغې کې هم ضد راغی، د انسان په طبیعت کې ضد دی چې مونږ یې خدمت کوو، دغې کوو، احترام یې کوو.
ناغین خو خلافت ختم که انگریزانو د قومیت پنوم او عرب تقسیم کړل او یهودی پکې جوړ کړ او سلطان عبدالحمید ختم کړ او مصطفی کمال چې د انګریزان ورته غازی وی غازی مسکنی دا ډېر غدار د درې کار او په اسلام ته نقصان ورسو یو خدا چې ترکی به په زمون پر رسم الخط لیکل کېده الف ب ت س باندې هغه په رومن حروفو کې کړه په انګریزي کې نو ترکی په انګریزي حروفو کې لیکل کېږي رشته د اسلام سره ختم کړ غدار دویم سلوخ کاله حج بند کړ حج له بسوک نه سي دریم عربي تعلیمات او اسلامي سبقونه د ټول بند کړو ما ته د ترکو کسانو ویل چې دا مردار مړ کېده دا مصطفی کمال نو بوډا شي او اخر کې او دا سره داسې به ټیټ پروانو راپېده به ګوزن واله او فالج واله بوډا نو چې امتیازې به یې کولې امتیازې به یې خولې ته تلې ځکه نغېدې نه شو هلته به یې سر ټیټو او بس امتیازې به یې کولې خوله کې به یې تلې بیا چې مردار شو یو د ده ملګری عصمت انون و هغه ترې وروسته مړ شوی دی او دی مخکې مردار شوی قبر کې کېښود سار قبر نه بار پروت و بیا وکړه بیا داسې اوس یې داسې ښخ کړی دی چې کنده کې نه دی قبر ځمکې د پاسه ایښی دی او د پاسه پې ډاډ جوړ کړی دی لکه د قبر په شکل خدای بعضې کارونه ښیي د عبرت دپاره نو دا ابن العلقمي د وجه نه چې بظاهره مسلمانو او مصطفی کمال د وجه نه چې بظاهره یې ځان ته مسلمان درېیمه دا چې ملک یې ټول د انګریز په تابع او نظام یې داسې جوړ کړی دی چې هغه ټول د مذهب نوم به څوک نه علي هلته کنې ترک ډېر بهادر قوم او یو فوج یې جوړ کړی هغې ته به انکشاري فوج وي دا کوټ پتلون د ترکو جامه ده دا د انګریز نه ده د انګریزو جامه ډېره خرابه وه پخوا دا پتلون او کوټ دا یو سلطان بادشاه سلطان یو مشهور غازی دی هغه جوړ کړی او خپل فوج یې تیار کړي انکشاري فوج یعنی دا د حکومت بچی دي نو هغې هر قسمه جهاد وکړ نو مسلمانانو ته په دغه طریقه د خپلو د لاسه تکلیف ورسي او دې خوا خلافت مغولي جوړ شو مغول خاندان د بابر بادشاه نه آخري بادشاه شاه ظفر رحمت الله علیه انګریزانو ته سترګې وښکلې جیل کې پروت او څو ورځې لوږې وساته اوس به دله ډوډۍ راشي دغه به ورته وي څوکیداران نو چې ډېر سخت بې حاله نو مجمع والا یوړه او د پاسه پې سور رومال اچوله وی دا ستا ډوډۍ ده چې رومال یې تلر که د لاندې د زامنو سرونه یې وله روړ او رنګون کې خښ اور داغا مشہور شعرم دے وے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کی لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں دا غداران دلاس دا میر جعفر صادق غدار یو شیعہ مردار دا غزلاس خلافت ختم نو مسلمانانو باندې تکلیف ما ورته په مسلمانانو په تکلیف هم سړی خفای خو زیات د بادشاهانو د اسلام د غدارو د وجې نه د اسلامی بادشاہ ټیک ته که عراق هر څومره غلطي کړي خو زمونږ خو مسلمان ورور دی مونږ پې خفه یو زه په صرف په صدام نه یم خفه صدام خو یو سړی دی من خو د سړي تابع نه وي په هغه ماشومانو زنانو په کورونو آبادو په جوماتونو چې هغه ټول دړې وړې شو په هغې سړی خفه یو سړی دې وي یا نه وي د هغه په دغه باندې خو نه دی ټیک ته بې دردۍ په زړورتیا جنګ وکړه خو آخر چې د ټول جهان کافران ورته یو شي او مسلمانان یو هم نه غږ کوي تش قراردادونه او جلسې او جلوس دا څه شی دی جلوس بلا فلوس د چا په لاس کې وسي هغسې نشي کولی
نو مسلمانانو باندې ابتلاګان راځي امتحان خو چې مسلمانانو همت نه پرېښي خدای پاک بیا ولا عزت ورکوي او هغه شکست ولا خدای پاک سید الکائنات نه زیات تکلیفونه په چا نه دي راغلي په خپل وطن کې په یو دره کې شیب ابي طالب کې بند کړ هغه او دغه خاندان کې مسلمانان په کافرو کې صرف ابو طالب صاحب نور ته ټول جدا لین دین بند خرید و فروخت بند قسم دې کسان چې ورسره هغه وی موږ به سرمنه خوړلې او ګونګټان هم خوړلې دي ځکه سبونه د خدیجې بی خپلوانو چرته به د شپې او خبر ک په دانو یاد وړو هغه به داسې په پټه ادارې ته ور اداروس مکه مکرمه کې د سړی چې مینا ته ځي او په دې وګدلار اداروس ټول آباد د خار آبادې دي دکانونه دي 3 کال هغه کې بند او معاهده کافرانو لیکلې او بیت الله کې ځوړند کړو چې د دې سره لین دین د دې سره نکاح د دې سره خرید او فروخت دې سره خبره ارسه بند خدای غدورم ختم ابو طالب وفات شو حضور پاک ډیر خفه او ډیر تکلیف په زیات شو لار طائف تالته د بني ثقيف سردارانو وی کدی ایمان نوړ خدای پاک مسلمانانو ته طاقت ورکړي یو سردار سره ملوش ورته وی ته پیغمبري ټوخي ورپورې کې بل ورته وی خدای ته بل څوک نه ملاوي دل تو ورته ملوش د پیغمبري د پاک فلولا القي هذا القران على رجل من القريتين عجيب په طائف کې فلان کې سردار دی په مکه کې فلان کې سردار دی هغه پیغمبران کېدل نو ته پیغمبر شه یو ورته وای کرشتونه خو تاسو سره خبرې خنه دي اسنه چې عذاب را باندې راشي او که دروژن نو تاسو سره خو دروژن سره خبر نه دي روان او به صرف په دې مو الکانو ته ویلې پکانو دالي ونی راغلي نو بوریدلی تاسو پناتونه یو دې یو سره مرګره خادم زید ابن حارث دومره وشته چې الته یو زید طائف کې هغه ته مسجد الکوع وای یو کند شان زید اول ته پناه شو پدې غرس چې دا واړم نولي په ګټ تیرې ګټ او دا جماعت نوم دی مسجد الکوع کوع د دې لیچ طرف ته وای دا ظالمان ورل پکانو خو مشتل خو یو لوی غټه په ورځ غړوله غټه تاړم شو ورځ غړای په چا غټه ورځ غړای دا ورته لاس تاسو کړ بس درې دا غټه ما غزیت مسجد الکوع د لیچز بیا حضور پاک خدای ته وی خدای زما خدای قوم سره نه دشمنی شته نه می جګړه شته ستاسو د دین خبره کوم ما ته دا دوی مس ذلیل کوي دوی می وای دوی مس پکای کنزل را تکای خدای چې تر ناراضه نه نو زه په خیر دې پدې بس ورک خو چې تر نه راز خدای ملائکه راولېږل جبرئیل السلام وی دا ورته وې سغواړي دا د غرونو ملائکه می درولېږل چې څه حکم مرتکه جبرئیل السلام ما چوي سیب دغه شان د خدای طرف حکم دی او دا ملائکه د غرونو راغله چې څه حکم مرتکه چې هغه وکي ملائکه سلام ما چوي سیب د خشبین د غرونو دي دا ټول د طائف په خلق را دي کوم چې ټول چې خړاک سره د بال بچو سره د آبادو غواړي وینا چې خدای د دې بچو ته اسلام هدایت وکړي وینا خدای بچي مسلمانان کړه هغه دشمنان هغه خدای ټول تابع هر ځای کې داسې تکلیفونه رسیدلې دي خو چې حوصله نه ده بیللې او همت نه ده پرې مسلمانانو خدای دا غي تکلیف په خوشاله بدلای او دا تکلیف فلکنه د بیدارۍ ذریعہ وګرځي چې خدای ته رجوع کی خدای ته وجاړي دا اوله خپل اعمالو نه توبه وباسي دا خدای خو وعده ده ويا قوم استغفروا ربكم انه كان غفارا د خدای نه بخنه غواړي معافي غواړي خدای ورته ټول ګناهونه معاف کړي دا د خدای وعده ده
دا بادشاہ نه دنیا انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا بارانونه بدر باندې وری ويجعل لكم جنات باغونه بدر کی ويجعل لكم انهارا او يمددكم باموال وبنين مالونه بدر کی وبنين او زامن بندر کی ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فایو استغفار چې د خدای نه معافي غواړي او خدای ته پرشتیا توبه وباسي خدای دا دومره وعده کوي ګوره د خدای وعده ده د انسان نه ده یو خو به ته ټول ګناهونه بخي بارانونه به در باندې وره مالونه به درکړي زامن به درکړي باغونه به درکړي ځمکې به هم سرز و سبز کړي دا د خدای وعده ده په قرآن شریف خو که مسلمان توبه وباسي نو د خدای وعده رښتینی ده زموږ عمل پاتې خدای د توبې توفیق موږ لم راکړي او د ټولو مسلمانانو